السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ملګرو، لاهور کې چې د دې زنانه سره کم دغه واقعه راغلی وه، تاسو ټول په هغې باندې خبر یئ. دې باره کې یو دوه درې خبرې کومه. ډېر خلک دي چې هغه دغه زنانه بالکل بېګناه او پاکه یې ګڼي، او بعضې خلک دي چې هغه بالکل دا ګناهګاره ګڼي. نو د چا خبره صحیح ده او د چا خبره صحیح نه ده، په دواړو صورتونو باندې لږ غونتې بحث ومه. ګوره، یو خو حدیث مبارکه دی ترمذي شریف کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک. پرېږده هر هغه څیز چې هغه ته په شک کې اچوي، بدظنکۍ دي، بدګمانکۍ دي، په مقابله د هغه څیز کې چې هغه ته نه بدظنه کوي او هغه ته په شک کې نه اچوي، د هغې متبادل یو بل څیز شته. نو اصل کې خبره دا ده، مخکې یو داسې واقعه شوې وه په دې جی نیوز باندې وغیره اخباراتو ټولو هغه خبره را نقل کړې وه. په کراچۍ کې د عربۍ په رسم الخط کې بسم الله په یو ډیزاین باندې په یو ډریس باندې لیکلی شوی، او بیا د هغې چې کوم روک تام شوی نو د هغې په وجه باندې هغه کمپنۍ هغه لباس ختم کو. خو به هر حال داسې مخکې شوي دي، مثالونه یې موجود دي. دویمه خبر دا ده، موږ یو مسلمانان، د مسلمانانو دپاره قرآن کریم دا یو مقدس کتاب دی. نو که تاسو وګورئ د آسماني نور کتابونه هم دي، تورات دی، انجیل دی، زبور دی. نو د تورات چې کم پیروکار دي یا د انجیل کم پیروکار دي، نو هغه خلکو په خپلو لباسونو باندې آیا د تورات په رسم الخط کې چېرته لیکل کړي دي؟ تاسو به دا نه لیدلي، نه به د یهودیانو لیدلي، نه به د نسواراو لیدلي. آیا نو زموږ مسلمانانو کې دا ولې کېږي؟ نو انسان ولې بدظنه کېږي، ولې بدګمانه کېږي په دغه خلکو باندې، په دغه ښځه باندې دا خلک ولې بدګمانه شو؟ ځکه چې په رسم الخط کې لیکلی شو، اگر چې د هغې مقصد قرآن نه دی. خو دویمه خبر دا دی چې دومره علم هم مونږ او تاسو هر مسلمان باندې لازمي دی او فرض دی چې هغه په حق او باطل کې تمیز کولی شي، هغه په قرآن او په غیر قرآن کې تمیز کولی شي. داسې نه چې په معمولي خبره باندې به ته راوچتېږي او زما غیرت دی او زما قرآن ته بد ګڼي، زما د قرآن توهین شوی دی. ته وګوره چې دا قرآن دی که نه دی. نو دومره علم خو هر انسان دپاره لازمي دی او فرض دی چې هغه په هغې باندې خپل ځان وپېژني، خپل الله پې وپېژني، خپل کلام پې وپېژني، خپل مقدسات وپېژني. دومره خو د هر انسان دپاره د علم لازمي دی. نو دغه ښځې په یو اعتبار سره غلط کار کړی دی، ځکه حدیث مبارکه کې راځي، اگر چې په سند باندې بعض علماو کلام کړی دی، خو د حدیث مفهوم داسې دی چې اتقوا مواد التهم، د تهمت د ځایونو نه ځان وساتئ. داسې ځایونو کې چې په کوم ځای کې په تا باندې لاس چوتېږي، په تا باندې ګوته چوتېږي، په تا باندې اعتراض کېږي، د هغه ځایونو نه ځان وساتئ. او عمر فاروق سے فرمایي چې یو انسان ځان د تهمت په ځای کې ارتاو کړو، فلا یلومن من اساء به الظن، په ده باندې چې چا د بدګمانۍ تهمت په ده باندې ولګېد، نو دی بیا بل نه ملامته کوي، ځان دې ملامت کوي. ده ځان له داسې یو مقولې ورکړه چې بل چا په ده باندې لاس اوچت کړو. لہذا دغه شان خبرې چې دي، نو دا د مقدساتو طرف ته، د قرآن آیاتونو طرف ته یوه لاره ده. نن خدا کارو شو، سبا یو په رښتیا باندې د قرآن آیاتونه لیکلی شوي او دا خبره به سره عام ګرځېدلي. نو که څوک ووایي چې یاره دا په عربو کې یو دا رواج دی او دا داسې چلیږي، نو ولې چلیږي؟ سوال هم دا دی چې په عربۍ رسم الخط کې، د قرآن په رسم الخط کې دغه شان رواج ولې عام کېږي؟ د دې روکتام بالکل پکار دی، او که دا روکتام ونه شو نو دا به زموږ د علاقو ته هم راشي. نو لہذا کم خلکو چې په دوی باندې رد عمل کړی دی، خو په صحیح طریقې باندې کړی دی، نو بالکل دا هم صحیح دی. او خو دغه خلکو، دغې ښځې له اول اصلاح کول پکار وو چې آیا داسې عمل تا کړی دی، داسې مه کوه. نو داسې نه چې ډایرکټ په هغې باندې د توهین قرآن الزام ولګي او بس هغې باندې د مرګ دپاره دې د هغې تیاری او مطالبه وکړی شي. نو داسې نه، اول د انسان اصلاح کول پکار دي. نو موږ او تاسو هم پکار دي چې داسې د تهمت د مواضعو نه ځان وساتو او د دې خبرو نه موږ او تاسو عبرت واخلو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو د خپل دین سره محبین جوړ کړي، او په دین اسلام باندې موږ تاسو ته الله جل جلاله علم راکړي چې دومره علم زموږ سره چې موږ په هغې باندې خپل دین وپېژنو. جزاک الله.